اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټیم مونږه په اوسکۍ کې یو قبضې سیټ ته یو کلی دی کاپر کوټ. نو هغه سیټ کې یو نو دا کاپر کوټ په دې باندې دغه دی چې دلته بودمت خلک پاتې شوي. نو کاپر کوټ دغه مشهور دی دا کلی وړوکی غوندې کلی دی د اوسکۍ قبلې سیټ ته دی. نو انشاءالله هغه بره علاقې به هم درته درښیم بودمت والا چې کوم کورونه دي او دغه دي او ډمبره چینه په دې باندې مشهوره چینه ده. ډمبره چینه ډېره زیاته پخوانۍ مشهوره چینه ده. نو هغه به درته هم درښیم نن انشاءالله. نو راځئ. دا ډمبره چینه دا ده او اوس د ګنداو ته چې اوبه بوتلي دي نو وچه شوې ده که نه نور پیپ به تیزي او یو دغه دی دا کم دا برخه دی چې کم پاتې کېدو د بودمتو. نو دا د دود دا لار و په دې لار به سیده دغه ته خطا دا دې خوا لار دی دغه لار ده دا لار ده په دې لار به دغه ته داخې ته خطا په دغه باندې به دغې ته خطا. نو دا د بودمتو دغه ده ډمبره چینه ډېره مشهوره چینه ده. خو اوس دغه دی څه څوکړم ده او څه دغه هم دي خلکو د اوبه بوتلي دي نو اسور سارې خراب شوی دی اوس. انشاءالله بره به ځو که نه نو تاسو ته به هغه نور علاقې هم درښیم. دا غونډ که دا آبادي ده غونډه تاسو خیال وکړئ دې ته ګورئ دا سیده د اوسکۍ خاص بره قبلې طرف ته چې کوم سنټر دی که نه نو دا آبادي ده. دغه د غونډه آبادي ډېره زیاته. بیا د دغه د شاته هم آبادي ده. یو دا اوس تاریخ ته خبره کوي څوک وایي چې دا بودمت علاقه ده ځکه چې د دې د مخامخ هغه طرف ته ټول بودمت پاتې شوي دي که نه. دې ته مخامخ سیده بیغم هم دی نو هلته خو مندر هم او دغه هم پاتې شوی دی او د دې هلک تاریخ دا خبره کوي څوک وایي چې یاره اوس چې 1800 انګریزان چې کوم هغه پاتې شوي دي او څوک وایي چې یاره بودمت دغه دی او اثرات داسې راولي چې دا د بودمتو دغه د علاقه ده ځکه چې دا دیوالونه میوالونه دا هر څه د هغو د لاسو دغه دي په کوم ځایونو کې چې د هغو آبادیانې شوي دي اوس یې بټ آباد کې چې کومې آبادیانې دي نو هغه مکمل دغه آبادي ده او دغه دي. یا زمونږ هغه بیغم طرف ته چې کوم دي یا اوس دغه ته بره علاقې ته چې کوم دغه دي نو هغه ټول دغه شان دغه دي خو په هغې کې دلته بوتان او دا دغه نه دي ښکاره شوي. په دې نورو ځایونو کې چې کوم دي زموږ په اوسکۍ په دې علاقه باندې په هغې کې بوتان هم ښکاره شوي دي او ډېر سامانونه پکې ښکاره شوي دي. نو او ځګۍ پکې صرف آبادي پکې په دې ځای باندې علاقه باندې ډېره زیاته پاتې شوې ده. په دغه د شاته هم آبادي ده او دغه هم ده او دا هم ده. او د دې نه بیا هاخوا کوم چې ابشار مشهور دی دغه د اوسکۍ هغه نو هغه په دغه سایډ باندې دی او دې طرف ته دی لاندې ناویډن دی. ناویډن هم ډېر مشهور دی مشهور ډن دی د اوسکۍ کې. نو انشاءالله اوس ګورو که نه که ابشار ته تاو شو یا ناویډن طرف ته نو یو برته پکې درښیو چې کوم دغه باندې دی. یو دا ډېر زیات په دې علاقه چې کوم کسان که نه نو اډوانس ځکه وو چې د هغو دا کموډ په دې غټ دغه کې کموډ په شکل باندې ویستل او دا اوس تاسو وګورئ دی نه دا یې لاندې ګوره مکمل کټر دی لاندې او دا یې کموډ دی که نه نو دا کمر راډول نو دا اوس هغه ټیم دغه و چې دا به څنګه راوړېدو او څنګه دغه به کېدو نو دی دا کموډ دغه دی مکمل دا لاندې غټ کټر دی او دا یې کموډ دی. بیا نور ځایونو کې هم دغه دي هغه طرف ته څه نور اثرات دي. نو تاریخ دا دغه کوي چې یاره دا د بودمت دغه راوړي ځکه چې کم دغه دي که نه نو د بودمت دغه ظاهره چې دلته کم بودمت خلک و هغه پاتې کېده. که چېرې څوک اوسکۍ دي اثار قدیمې ته په چکر راځئ نو یو خو روډ دی ډېر لرې دی ډېر زیات چې په روډ بای روډ څوک راځي ځکه چې روډ ډېر زیات لرې دی بیا کلي په منځ کې راوتی نو لږ مصیبت وي. دا خاص کر زیات تر چې د چیخو په سټاپ کوشي د چیخو د سټاپ له ورته ډایرکټ نیغه لار راغتی ده بیا سیده په ډمبرې په چینې په سایډ باندې به ورته راخېږي
او نور ډمبرې به سینټ به سیټ چې راشي نو د آثار قدیمه دا هم دغه دی په لار پکې دا راځي بیا سیده ناویډن هم ترې نږدې راځي او بیا یو دی سیده دغه هم راځي دا ابشار چې کوم دی دا هم دی دغه راځي دا نږدې دی تقریبا 30-40 منټ کې سړی رارسي او بیا ته سیده خان بابا چې کوم مشهور ځای دی هغې ته هم تتلی شي په شاټ دغه کې او بیا ته ډایرکټلی برچړی سنځلو دغه ته دا دغه کېدی شي چې کوم ټورسټ خلک دي پیاده لاره باندې چې ګرځي نو زما هغې ته خاص دا دغه دی چې خو په سټاپ باندې نو په هغې باندې به دا هر څه مکمل په لاین کې تا ته راځي چې آثار قدیمه بیا ناویډن بیا ابشار او بیا پسې دغه پوارېډن شو نو سیده چې پسې ځې دا ناونه غونډ دا د اوسکۍ ډېره ښکلې سیندري ده د غره او کوشش کوئ چې په روډ باندې او د کلي په مین باندې چې را نه شئ دا به ټکي ځکه چې هلته بیا ډېر دا علاقه به راته ډېر لرې دا یو پوینټ پکې زما تېر شوی و چې دا تاسو کو خیال وکړئ نه سیده زموږ د کلي نه هغه سیده لاره او سیده شولګرو ته کومه مشهوره دغه چې دی دا پخوانی سمس شولګرو سمس دې کې به لکه ډېره لار ده انشاءالله بیا به مو ته بوځم دغه پوینټ پکې هم راځي چې شولګرو سمس ته پکې په دې طرف باندې هم په نږدو باندې راتلی شئ نو د دې چکر به پکې هم وکړئ او دې ځای کې زیاتره خلک د شپې پروګرام چې نو هغې ته راځي او انشاءالله چې بله پیرې ده به راته جوور نه او بیا به راته په بل پروګرام کې به راته بیا غوا ماړو انشاءالله هغه طرفونه کوز کلي چې کوم طرفونه دي هغه به درته رایم دا اوچته لار راتاو شوې ده په کندراتو باندې دا دی فوارې ده دا ته ګوره ها سویمینګ پول په شان کې صفا ډنډ دی بلکل چې په ګرمۍ کې نه وي ناویډن نه ټیک دا ښه دي کېږم دی بره د ناویډن نه دا سر راځي او دا تقریبا کالو سر دا اوبه دغه سر ته ځي دې ته وایي فوارې ده او فوارې د تګما دغه دی د دې د هغه مهال دغه وایي دا فوار ولګېږي دې لپاره ځکه چې ډېر خسته ځای دی دې ته دغه او ډېر زیاتر کوشش کوئ چې په ګرمۍ کې ځکه چې په ګرمۍ کې دا مکمل د سویمینګ پول د ترکي د سویمینګ پول په شان دغه راوړي د هغه شان دغه محسوسېږي دا د سویمینګ پول په شان دغه دی انشاءالله ورپسې دغه ته ناویډن ته سیده نو تاسو زموږ سره راووځئ کندهار ته در ووځئ دا ټیم موږ اوس خاص ناویډن کې یو ناویډن لپاره دا یو کلپیډن دی او یو بیا پسې لاندې ناویډن دی نو انشاءالله دا اخرنی دغه دی د اوسکۍ دا ناونو چې کم زمونږ برکلي سیټ ناونه دي په هغې کې دا کلپیډن دی ناویډن دی پوهریډن دی بیا پسې ابشار دی نو زیاتر چې څوک راځي ټوریزم ما مخکې ویل چې څوک ټوریزم راځي نو په دې بره لار دی راځي د کلي دا لار لکه مساله ده یو کلی دی یو دغه دی د ګاڼو ماڼو ځای هم نه وي نو چې راځي نو په بره لار باندې او انشاءالله بیا دا کې به بیا دغه کوم دا چې کوم جوور نه و دی د هغې سیر بره باندې کوم د کوز کلي جنت اسمسو د جنت اسمه څنګه ده او جوور نه څنګه دی او غوا ماړو څنګه دی نو د هغې پورې د ساله په ماښه واړم